وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور سوال کړی دی مخکې د قبر په باره کې ما د دې ذکر وکړ چې په قبر کې هر یو کس ته دومره حیات حاصل وي چې هغه مثلا نیک عملی نو لذت او خوشحالي محسوسي او کچرته هغه بد عملی جهنمی نو هغه تکلیف او درد محسوسي. یو ملګری دا سوال کړی دی چې تاسو دا فرمایل چې دوی ته حیات حاصل وي او رزق می ورته ملاويږي، نو رزق ذکر چې ده هغه د شهداو په باره کې ده او د پیغمبرانو په باره کې. څنګه رزق ده الله پاک خپويږي، دا غي تفصیل نه قران کریم بیان کړی دی او نه په حدیث مبارکو کې بیان شوی دی. هغه مونږ د الله پاک علم تسپارل ده. البته خوشحالي او عذاب نو داغي وضاحت په حدیثو کې راغله ده. لکه یو حدیث مبارک دی ترمذی شریف کې نقل دی د ابي هريره رضی الله عنه نه. وګد حدیث ته چې کله نکیر او منکر راشي او پښتنه کوي هغه چانه چې څوک په قبر کې وي، یو پښتنه دا کوي چې مر ربک، او دویم پښتنه دا کوي ما دینک، او دریمه پښتنه دا کوي چې د دې پیغمبر په باره کې د څه خیال ده. یعنی هغه کس چې الله پاک تاسو ته رسول درلېږلی و د هغې په باره کې ستاسو نظر ده. نو د نبی علیہ السلام صورت مبارک به درته وښودی شي. نو که چېرې دی مؤمن وي نو دی به د دې ټولو صحیح جواب وکړي چې ربي الله، رب زما الله دی او محمد او دین زما اسلام دی او سید الکائنات دا رسول الله د الله دی، د الله رسول دی او د الله بنده دی. نو حدیث مبارک کې بیا راځي ثم يفسخ له في قبره 70 ذراعا في 70، بیا به دته په قبر کې پراخي وشي کوشادګي اویا په اویا او غزونو باندې. عربی کې اویا د کثرت د پاره استعمالېږي، معنا قبر به ډیر پراخ شي. او بعض احادیثو کې راغلي دي چې دومره به پراخ شي چې مد البصر د انسان د سترګو نظر چې څومره اندازې پورې لګي دومره به الله پاک قبر ورته پراخ کی. ثم ينور له فيه، بیا به قبر منور روخانه کړی شي دته. ثم يقال له نم، بیا به ویل شي دته ودشه. فيقول دی به ورته په جواب کې وای ارجع الى اهلي فاخبرهم، زم خپل اهل ته، خپل بچو ته، خپل مور او پلار ته اغه ته خبر ورکوم چې ما باندې داسې خوشحالي ده په قبر کې. فیقولان، دا ملائک به ورته وای دا نکیر او منکر، نم کنومت العروس، ودشه داسې ودشه لکه ناوی چې ودکیږي الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه، چې هغه نه را پاسې د خوب نه مگر هغه څوک چې څوک هغه ته ډیر محبوب نو هغه را پاسې. نو معنا دا د ودشه او تا ته الله ډیر محبوب دی نو الله به بیا را پاسې چې هغه ورځ د قیامت د حتی يبعثه الله، تر دې چې الله پاک به د را پاسې من مسجعه ذلك، دغه زید آرام نه چې هغه ورځ د قیامت ده. وان کان منافقا، او کچرته منافق وي هغه نه دا تپوس کیږي نو هغه په جواب کې سوای سمعت الناس يقولون قولا، ما د خلکو نه اوریدل چې هغه به سوینا کوله. فقلت مثله، ما هم دا غي پشان وي. لا ادري، نور معلومات ما ته نشته ده. فيقولان، بیا به دا دواړه ملائک د توای قد كنا نعلم انك تقول ذلك، مونږ ته دا معلومه او چې تبه هم داسې خبره کوي. فيقول للارض، فيقال للارض، نبی اسلام فرمایي زمکه تبوي لشي التئمي عليه فتلتئم عليه، ازمکه تبه حکم شي چې د باندې راغونډه شه، نو د ازمکه په د باندې راغونډه شي. فتختلف اضلاعه، دا پختې به په یو بل کې نه نوځي. نو فلا يزال فيها معذبا، همیشه به په عذاب کې مبتلا وي. حتى يبعثه الله من مسجعه ذلك، تر دې چې الله پاک دغه ځای نه بیا را پاسي چې هغه ورځ د قیامت.
او بل حدیث مبارک کې راځي هغه په ابو داود او په مسند احمد کې روایت نقل ده. هغه هم اوږد حدیث دی چې ددنه به قبر کې چې څوک کې خدای شي نو داغه نه به تپوسونه کیږي. هغه درې تپوسونه چې مخکې ما ذکر کړه بیا چې کله د جوابونه صحیح وکي فینادی مناد من السماء یو आवाज کوونکې به د اسمان आवाज وکي ان صدق عبدي چې زما بنده رښتیا ویلي فافرشوه من الجنه دته د جنت نه یو فرش وار کوي په قبر کې والبسوه من الجنه او د جنت نه لباس ورته واغوندوي وافتحوا له بابا الى الجنه او جنت طرف ته یو دروازه ته کولو کوي د دې قبر نه فيفتحوا نو دروازه به ورته کولو کړی شي فياتيه من روحها وطيبها د جنت خوشبویان به د ترازی او هواګان خپل هواګان برازي ويفسخ له فيها مد بصره او قبر به ورته دومره کولو شي څومره چې د نظر وي. واما الكافر هر چې کافر دی نو داغه ذکر الله په نبی له صلوات و سلام وک او هغه نه هم دغه درې ته پوسونه کیږي نو هغه چې په جواب کې پاتې راشي نو حدیث کې راځي فینادی منادن یو आवाज کوونکې به आवाजو کې من السماء د اسمان نه ان کذبه چې دې سړی دروغ وي فافرشوه من النار دته د جهنم د اور نه یو فرش اوار کوي په قبر کې یعنی دته په دې قبر کې د اور نه یو فرش جوړ کوي والبسوه من النار او د جهنم د اور لباس ورته واغوندي وافتح له بابا الى النار او یو دروازه ورته جهنم طرف ته کولو کوي قال فياتيه من حرها وسمومها دته د جهنم د اور هغه تو او داغي گرمایش او د اور بدبوئی راځي ويضيق عليه قبره او د باندې به قبر راتنګ شي حتی تختلف فيه اضلاعه تر دې چې د هغه پختې په یو بل کې نه نوځي ثم يقيز له اعمى اصم معه مرزبه بیا به یو ملائکه په د باندې مسلط شي چې هغه به داسي لکه اړنده او کڼه مطلب دا دی چې هغه به دا چې چغې وهي نو دغه ملک به دغه आवाज ناوري یعنی رحم به په ناراضي معه مرزبه من حديد اغه سره به یو دغه وی سندان وی د اوسپنه لو ضرب بها جبل دمرا خطرناک ده کاغي باندې چرته غرو وهلی شي لصار ترابا نو هغه به خاورې وګرځي فيضربه بها ضربه نو د باندې به گزارو کی د دې سندان په وجه باندې داسې گزار به وکي يسمعها ما بين المشرق والمغرب چې مشرق او مغرب پورې چې دا څومره مخلوقات دي دوی به اوازونه واوري الا الثقلين صرف پیریان او جنات او انسانان आवाज ناوري او داغي وجه دا ده حدیث مبارک کې بل راځي کچره هغه هم دغه आवाज اوریده نو بیا به خلکو خپل مړی نه دفن کوله نو د دې وجنه هغه ته الله پاک आवाज نه اورید دې مړی نور ټول دا مخلوقات اوري فيصير ترابا نو دې به خاورې وګرځي ثم يعاد فيه الروح بیا به روح ته واپس کړي شي. الله دې مونږ ته امان راکړي د قبر د عذاب.